علماء وی که د سړی نه اویا پیری یو ګناه وشي کنه په ورځ کې او دې ته نه اویا پیری توبه وباسي نو دا توبه الله تقبل ده او دې مستقل په ګناه باندې دایمي طور نشماريږي چې دې همیشه کوونکې دی په ګناه چې دې توبه وباسي نو بعضې خلق د دې وجې نه توبه پرېږدي وي دا ګناه زمانه بار بار کېږي نو سله توبه وباسمه نه هر ځل چې کېږي نو کلکه توبه وباسه آینده کې به یې نه کوم او که بیا وم شو نو سمدستي بیا توبه وباسه خو توبه پرېږده مه دا به سزا یې ته ورسوي بیا به دې په توبه هم سمې نه راځي اگر که دا ګناه درنه بیا بیا کېږي خو بیا توبه وباسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم با کله د ورځې اویا پیری استغفار وي کله به سل پیری وي دا به امت ته تعلیم ورکو چې تاسو یې وایئ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه یا لن استغفر الله نو دا به امت ته د تعلیم د پاره داسې وي چې تاسو داسې کوئ حدیث مبارک کے راضی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوے اللہم اغفر لی ولی امتی بیا بوے اللہم اغفر لی ولی امتی بیا بوے اللہم اغفر لی ولی امتی بیا بوے استغفر اللہ لی ولکم استغفر اللہ لی ولکم نو بار بار بوی یا اللہ ما تا بخنو کی او زما امت تا وکی نبی علیہ السلام معصوم و دا گناہ نپاکو خدای دی امت تا تعلیم ورکو چی بار بار وائے چی اللہم اغفر لی یا اللہ ما تا بخنو کی یا اللہ ما معاف کی نو وان استغفرو ربکم دا چې بخنه غواړئ د خپل رب نه او ثم توبو الیه بیا توبه وباسئ هغه ته چې څوک استغفار وایي نو د دې دوه غټې پیدې دي یو یمتعکم متاعا حسنا الله وایي ډېر ښکلی ژوند به وله په دنیا کې ورکړي کوم سړی چې استغفار وایي د ده ژوند به ډېر ښکلی ګورئ د ګناهونو د وجې نه چې بنده استغفار نه وایي ګناهونه کوي د ژوند به ډېر لنډ تنګي لنډ تنګ بې برکته به وي په ژوند کې به سپېرتوب کم سړی چې استغفار وایي الله قرآن کې وایي یمتعکم متاعا حسنا ډېر ښکلی ژوند به وله دنیا کې ورکم